ډېر محترم او قابل قدر مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه راته زه ښیم. دا وظیفه د یو حاجت دپاره الله تعالی کافي ګرځوي. ستاسو یو داسې مسله، یو داسې حاجت محترم مسلمانانو چې د هغه د ټول عمر دپاره ستاسو غم جوړ شوی وي، د ټول عمر دپاره ستاسو مشکلات جوړ شوي وي او هغه نه ختمیږي، نو دغه مشکل او حاجت به د الله تعالی انشاءالله د لا اله الا الله د عظیمې کلمې سره انشاءالله پوره کوي. ځکه حدیث مبارک راځي افضل ذکر لا اله الا الله افضل الدعاء الحمد لله. نو په افضل ذکر او افضل دعا او افضل وظیفه محترم مسلمانان دا د لا اله الا الله ده. ځکه دا یو داسې کلمه ده محترم مسلمانانو چې دا زړونو ته اطمینان ورکوي، زړونو ته سکون ورکوي، د ټولو حاجتونو د الله تعالی په نسبت باندې قبلولو والا وظیفه ده محترمو، د الله تعالی عرش خوځولو والا وظیفه ده محترم مسلمانانو. کوم انسان چې یو عظیم مقصد هغه وایي چې دا مقصد دې زما پوره شي، انشاءالله دې وظیفې سره به الله تعالی دې انسان دغه مقصد او د حاجت او دغه پریشاني چې یو عظیم مقصد لري دا به الله تعالی انشاءالله په ګرانټۍ سره پوره کوي د الله تعالی په فضل سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو قدرمندو او عزتمندو مسلمانانو په دین میونو رونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې انشاءالله، په صحت به الله تعالی مو خوشحاله ساته. او هغه مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دغه مسافرو له اوږده زندګي د صحت او عافیت ورکړي. دا مسافر په هر کور کې موجود وي، خو ستاسو رشته دار به وي، ستاسو خپلوان به وي، الله تعالی دې په ډېرو ښکلي انداز سره خپلو کورونو ته راوسلېږي. محترمو، نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه د لا اله الا الله ده. لا اله الا الله محترم مسلمانانو دا د الله تعالی کلمه ده، صحیح شوه، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې هغه د رسالت موجود دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو که تاسو غواړئ چې د دې وظیفې موږ ختم کوو، نو انشاءالله د دې ختمېدو سره به تاسو ته الله تعالی یو عظیم مقصد پوره کېدل تاسو ته انشاءالله وښیي. که څوک یې نه منئ نو په خپلو سترګو به انشاءالله تاسو ووینئ چې الله تعالی به ستاسو داسې مقصد پوره کړي چې هغه په کروڑونو، په لکونو، په اربونو هغه نه پوره کېږي. دغه چې دی نو دا په یو بادشاه د سپارش په وجه باندې دغه مقصد نه پوره کېږي. دغه مقصد چې دی محترم مسلمانانو دا په ډېرو څیزونو باندې نه پوره کېږي، لیکن د لا اله الا الله په دې وظیفې سره به انشاءالله دا مقصد پوره کېږي. یو حاجت په دې الله تعالی پوره کوي، او داسې حاجت چې هغه ستا د ټول عمر دپاره خوشحالي ده، هغه حاجت ستا د ټول عمر دپاره انشاءالله پوره کېدل، تا نه به یو غم لرې شي، تا نه به یو تکلیف لرې شي، یو مصیبت په دنه لرې شي. صحیح شوه؟ نو هغه هم درته ښیمه چې کومه حاجت دپاره انشاءالله دا تاسو کولی شئ. نو حدیث مبارک کې راځي افضل ذکر لا اله الا الله. بل حدیث مبارک کې راځي چې 100 پیرې څوک لا اله الا الله سحر یا ماښام وایي که نه 100 پیرې په پابندۍ سره، نو د قیامت په ورځ به دی د خپل قبر نه داسې فړقېدونکې مخ راپاسي لکه 14مه سپوږمۍ چې څنګه د 14مې سپوږمۍ ورځ سپوږمۍ چې څنګه دا فړقېږي. نو که تاسو خیال کړئ د 14مې د سپوږمۍ چې دا ډېره زیاته روښانه وي، فړقېږي، غونډه دنیا کې رڼا وي، نو چې د قیامت په ورځ ټول خلک په پریشانو کې، په غمونو کې، او ته به ښکلې اندازې سره د خپل قبر نه راپاسې، دا څومره بهترینه خبره ده. لہذا هر انسان له دا پکار دی چې هغه روزانه سحر یا ماښام 100 پیرې لا اله الا الله دا خامخا وایي. صحیح شوه؟ بل یو بهترین څیز ته وښیي محترمو، که انسان وایي چې ماته د الله تعالی د ځنکدن په وخت کې دا کلمه نصیب کړي، نو آسان ترتیب دسې ښیمه. صحیح شوه؟ ترتیب دا دی چې تاسو به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکئ. د صلات حاجت مونځ نه پس به تاسو لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به ووایئ. بیا به ځان سره ووایئ چې مالک الله دا کلمه ما تا سره امانت کېښودل، الله دا امانت په ما ته بیا د ځنکدن په وخت کې او د مرګ په وخت کې واپس کې. نو محترم مسلمانانو، الله تعالی د ټولو نه زیات هغه امانتګر دی، الله تعالی وعده خلاف نه دی. الله تعالی امانت په خپل ټایم باندې تا ته انشاءالله حواله کوي. نو انشاءالله ته چې کله مرې او موږ به ټول مرو، دا زموږ عقیده ده، بلکې له دې نه غیر مسلم هم انکار نه کوي چې هر انسان دا به د مرض ذایقه سکي. نو لهذا چې سکي او یو بلا نه خلاصېږي او راضي دله، نو بیا انشاءالله دغه کلمه د الله تعالی سره امانت کېدوي. صحیح شوه؟ باقي پاتې شوه دا خبره چې دا وظیفه به انشاءالله څه ترتیب سره کوو، څونه به یې کوو، نو د هغې اندازه تاسو ته ښه محترم، او کم یو عظیم حاجت دی چې الله تعالی به هغه ستاسو پوره کوي. نو ګوره د هر انسان په زړه دا ارمان دی، د هر انسان دا زړه غواړي چې الله تعالی دې زما مغفرت نصیب کړي. صحیح شوه که نه؟ کوئی انسان غریب دی، کوئی مالدار دی، کوئی انسان هغه مال سره شته یا ورسره نشته، لیکن د ده په غټ زړه باندې غټ ارمان دا دی، غټ مقصد پوره کېدل دا دی، غټ حاجت پوره کېدل دا دی چې الله تعالی دې زما مغفرت نصیب کړي.
ځه تاله مې ښکلی خاون هم درکړو ښکلې بیبي هم دله درکړه د دنیا مراعات او حاجتونه دې پوره شو د دنیا ښکلې ګاډي پروټوکول هم درسره دی د دنیا بنګلې هم درسره دی خو لیکن ستا مغفرت نه دی شوی مغفرت دې نه کیږي جهنم دې ځای دی یا د ګناهونو په وجه باندې قبر کې مشکلات دي نو بیا په دغې څیزونو باندې څه نو لهذا دې سره سره د دنیا ښکلې زندګۍ تېرېدو سره سره چې زما او ستاسو آخرت هم ښایسته شي زما او ستاسو قبر هم ښایسته شي قبر کې هم د عذابونو نه بچ کړو او په آخرت کې هم د الله تعالی د هغې غصې نه او د بې شرمۍ د هغې وخت نه الله تعالی ما تاسو ته امن راکړي نو د هغې دپاره محترم مسلمانانو دا وظیفه لا اله الا الله د خپلو مړو دپاره راونیسئ که څوک وایي زما د مور د مغفرت نصیب شي هغه د هغې له راونیسي که څوک وایي چې زما د خاوند مغفرت نصیب شي هغه د هغې له راونیسي که څوک وایي چې زما د دنیا مغفرت نصیب شي هغه د هغې له راونیسي د هر مسلمان دپاره که ژوندی دی او که مړ دی دا ختم وله انشاءالله دا وظیفه وله تاسو شروع کوئ په دې طریقه انشاءالله په دغه انسان به الله تعالی ضرور حاجت د عظیم الشان مقصد به ورته الله تعالی ورکوي او مقصد دا دی چې ده به مغفرت کېږي او چې مغفرت ته وشو نو جنت ته بیا ځای دا ښکاره خبره ده ترتیب دا دی محترم مسلمانانو چې دا کلمه به لا اله الا الله دا به تاسو 80,000 پیرې شروع کوئ 80,000 پیرې یو د روژې بهترینې ورځې دي نو په دې 10 ورځو کې هم تاسو انشاءالله په دې 6 ورځو کې هم دا ویلی کېږي لا اله الا الله هر انسان یې ځان له وکړئ هر انسان به مري هر انسان قبر له ځي هر انسان به قیامت کې راپاسي نو چې ځو او خامخا د الله بندګانو ولې په غفلت کې پراته دا ختم ولې بیا ځان له نه کوو نو 80,000 پیرې وکړئ په ورځ کې 15,000 پیرې وایئ که 10,000 پیرې وایئ که په یو ورځ کې 80,000 پیرې ویلی شئ خو صحیح ترتیب سره به دا کلمه وی لا اله الا الله لا اله الا الله کله سلمه دانه پوره کېږي محمد رسول الله که تاسو ته یاد نه وي خیر دی دا ورسره کله ناکله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خامخا وایي انشاءالله دا یو بهترینه خبره ده دا علماو ذکر کړې ده دا د یو حقیقت حال دی چې الله تعالی به انشاءالله دغه انسان مغفرت نصیب کړي او د الله تعالی په در کې څه کمی خو نشته الله تعالی ټول خلک معاف کوي الله تعالی هغه هندوانو ته هم هدایت کوي غیر مسلمو ته هم هدایت کوي د الله تعالی در وسیع دی د الله تعالی رحمت غټ دی نو زما او ستا هغه مغفرت ته څه ښکاري مسلمانانو او زما او ستا د مخه الله تعالی غیر مسلم له هم اوبه ورکوي خوراک له ورکوي دا د مسلمان برکت دی دا د دې کلمې برکت دی حدیث مبارک راځي لا اله الا الله والا چې په ځمکه باندې ژوندی وي تر هغې وخته پورې به قیامت نه قایمیږي لهذا دا د مسلمانانو برکت دی نو انشاءالله چې غیر مسلم الله معاف کوي نو مسلمان ته به خامخا الله تعالی معافي کوي دې سره سره انشاءالله دعاګانې غواړو الله تعالی مو خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب راله الله تعالی مو د زړه مرادونه انشاءالله پوره کړه موږ ته هم دعاګانې کوو موږ تاسو ته کوو ځکه غایب دپاره دعاګانې الله تعالی قبلي تاسو ما نه پېژنئ زه تاسو نه پېژنم لیکن دا محبتونه دا د الله تعالی دپاره دي دا محبتونه دا د وظایفو دپاره دي انشاءالله دغه به جاري وي الله تعالی مو دې رانه قبول مقبول کړي جزاک الله خیره